قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زمون خلاف اسلحه اوچته کا فلیس منا، دی زمون نه دی. د دې حدیث مطلب دا دی که یو مسلمان د بل مسلمان خلاف اسلحه اوچته کا، اگر که د نیت د هغې د استعمال نه وي، یا اگر که د مذاقن اوچته کړې وي، په مذاق او په ټوکو کې اوچته کړې وي، نو بیا هم دی په دې وعید کې شامل دی. ګوره علما کرام فرمای چې شیطان په دې طاق کې ناست دی چې هغه دغه انسان دغه مسلمان په ګناه کبیره او په ګناه صغیره کې مبتلا کی. ګوره که موږ وګورو که نه، دا څومره دشمنۍ، دا څومره تربګنۍ چې راځي، دا صرف د دې وجې نه راځي چې انسان خپله اسلحه د چا خلاف اوچته کي او هغه ته خپله اسلحه شو کي. دویم، په دې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت وعید فرمایلی دی. فرمای فلیس منا. محدثین حضرات د دې څو توجیهات کړي دي. لومبي توجیه دا کړې ده چې دې زموږ د جماعت نه دی. نو دا څومره سخت وعید دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت نه دا انسان نه دی. دویم توجیه دا کړې ده چې دې زموږ د متبعینو نه دی، دې زموږ د پیروکارو نه دی. او دریمه توجیه دا کړې ده چې دې د اسلام د برادرۍ نه دی. لہذا ما عاجزانه درخواست تاسو ته گزارش دی چې خپله اسلحه د مسلمان خلاف نه استعمالول.